علمائی چې زه تاسو ته کوم به جواب را کولی شي یا دوره حدیث کړی نو غیله مخکې ځای ورکوم کوم جان داسي یا حدیث دوره کړی چې بعضا کې تاسو کوم چې به جواب کولی شي نو ایله د مخکې ځای ورکوم حضرت وايي کوم یو مولا نن راړي نن کچاراوړي نو معاف کی سبا کے چا پیزار دن نراړه نن بدره ته ورځي خورته ورځي بیا خپل کې بخپل پیزار ګوري بار با پیزار دی دن وا پیزار نراړي کینه ویولې پاتې کته او د سکا دا سار بدلته کې او د سونه نو کوي آیا سره کې او د سار کوي نو کته خورته بزي د سار مازه نه بعد دلته او د سکول بندي دانګي چې تفریح شي نو د سونه بکته کوي بل دا چې دا کم ځایونه باندې ناسي تاسو دا ساز ځایونه دي کم سره چې خپل ځای ته راو نه رسید دا په ځای بل سره نه کینی تاسو صفونه دي زبا کله تاسو کوم چې 15 صف کې د لسم سره پاسي چې تاسو خپل نمبر یې سیالي کوي جما طریقې تاسو به ادای کله چې صورت ختم کم نو تیرشی صورتونو کې بیا تاسو کوم چې ما دې دا څه ویلي نو تاسو زبوام تیش پغم صف کې دوم سره پاسي چې تاسو خپل نمبر یادې دیو بل پځای باندې کې نه نن نه پاس چې راشي خپل ځای باندې وکې نه په بل ځای باندې کې نه کب د چا ځای خالی نو تاسو پاغې نشي کې نه سره دیم چې کله بسم الله شروع شي یو سره nie رسیدلې نو هغه به سب ته نشي راتله هغه بارو دیږي دانه کې سبق شروعي اتاسو د سټونو د پاسه گردن د پاسه پېګې راځي کله چې موږ شروع وکړه ایو سره نور رسیدلې نو هغه به بارو لاړی کله کله زداسم کوم چې کوم وخت مقرر دی هغه پوره شي نو زدا دروازې بند کوم بیا که ګرمي نه تاسو بارو لاړی دیو جن د سبق شروع کېدو نه مخکې 2-3 منټه چې تاسو خپل ځای ته رسیدلی یې اناسي په کچره یو سره بیماری جماعت کې نه راځي نو امیر به ما ته مخکې خطر کوي کله کله زدام کوم چې یو جماعت کې مثلا شل کسان دي نو امیر ته ځون تاسو سره 100 کسان دي وای شل وامخه چې دا شروع شي نو امیر ته هم پاسه شل کسان وخایا کم دي نو ځاځيري اقلم نو که سبا سره غیر بنکا سبا کې سره غیر حاضری نظامیر جرموم چې تا دروغ ما تولې ویلي تا سره دې تلس کسان تا ویلي شل دي کاغوي چې هغه غیر حاضر دي نظر تام تما کې اطلاع لنه راکولا تا و ما تخطی کړو چې زما یو نفر دو نفر غیر حاضر دي تللی دي چرته یا بیماران دي نو دا امیر دا فرض دي چې در شروع کیږي دا نفر حاضر شوی ني نو ما ته بلکی چې زما یو نفر بیمار دی یا غیر حاضر دی کچره امیرونه لیکره ما جری شروع کړه او سره غیر حاضر نو بیا امیر زبار شړم نور ته دروم هغه بولم کوم دیو جن امیر خپل نفر دلته ګوري چې حاضر شو کنه دا غیر ګرانی وکړي جمعات کې تاسو اسبابونه دي کچنیان وی نو اسباب باغی ته حواله کوي کچنیان ني نو طالب وي یا ولغه بندوبس امیر کوي دانه چې اسباب دغه سپاری شي دته ناراضي او سبا اسباب د طالبان رخصي دا یو څو طریقې دي چې زه بیاوم یو دا چې د سبق شروع کې دونه مخکې خپل ځای ته برابر شي که سبق شروع شنه بیان شي کنه څه دي دیم دا چې په کوم ځای نه ناشي نو دا تاسو ځای شي په دې ځای بل سړی کې ناسې دی نشي او نه بل چاته اجازه ته کبل سړی کې ناسې دی بیا د دعا وګونو نیمه نیسو دیوال سره ودرو چولې ته پر ځای ناسې دیو جنن نه پس صدرونه تاسو نشي غړولې درم دا چې مدرسې کې کم طالبان وسیږي نو د ملاس ته حق د شپې اول دا غي دی دا نه چې د نور جماعتونو ناراضي تاسو صدرونه وګړو یو د مدرسې طالبان دغه سناستي هغه کدی نه ځای ځایتی نو تاسو به شکه سملې پته بل دا
چې د ماخام نزوشي نو د جماعتونو طالبان نشي ساده دي او فورن ځي خپل جماعت ته چې باورچی مدرسې د طالبانو ډوډۍ ور کوي د بجای اعتبار څه نه تاسو بغډ ورناسي نو پته نه لګي د سنتونو بعد تاسو مدرسې کې نشي پاتې کېږئ ماخام نه بعد فورن بځي امیران بنن نه پس د خپل جماعتونو نفیم تلیکی چې زما جماعت کې 2 نفر دي دا غي د روډا تنظیم درسته یا نه دی درس کني درس نو موږ ته طالبان بل جماعت ته لیږو ک درستوي روډای ځاتی نغي جماعت ته بنور طالبان امیر لیږي دا امیر اطاعت فرض دی که یو جماعت کې امیر چاته وای چې تزا کاغذ جوړی کني نو فورن به سره بل جماعت ته وځي کاغذ لار نشه نو به زما درس کې نشي شاملې دي دا باندې باندې کوي دا رنګه جماعتونو ته چې طالبان دین ولا بدی چې امیر نه تاسو کی چې تاسو سره گنجائش ته زایشته او کنيشته دي دا نه چې څنګه غبوږي درې بوجي نور طالبان باندې خبرت راولي بل چې در سره دن نشوي نو خبرې بند کې بیا خپل کتاب ګوري یا بارام کې درس چې ختم شنه پولاړې خبرې نشته غنځه بیا اور بند کوم چې کوم کسان خبرې کوي نو ایله سزا ورکوم درس نه بعد تاسو کې نه تللی شي یو بل نه تاسو کولې شي تکرار کولې شي او نور خبرې نشي کولې چې تاسو نور خبرې وکړي او میران تداوم چې تاسو خپل جماعتونو طالبان پوهه کوي چې بانګوشي اذان شي د ماسختن یا د سبا نو بیا خوب نشته لري ان یو سره سملاته دي شي امیر باغوی خی دارنګي امیانو سره تعلق تاسو نه ساتي کامیان 57 تاسو سره کوي نو ورته وای کې امیر لورتا امیر سره ومن حساب کوي چې بھائی تعالی خلکو درکړي تا غسه کړي دانګي امیر به د روډا تنظیم کوي چې کمی نو موږ ته وای چې زیاتې نو طالبان بلیږي دا د امیر فرایض دي کچره امیر په خپل فرایض کې کوتاهي کوي نو هغه به د درس نه پاتې کیږي کم سره چې دا خدمت نشي کولای نو هغه نه امیر کیږي دا نه چې موږ امیر کو هغه به کوتاهي کوي دا نه تاسو به خپل امیر اطاعت کوئ کوم ځای کې ناشته اوس نو په دې راي بناسي نن نه پس بل ځای باندې نشي کې ناشته دي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم د قران د فهم د پارا موږ مخکې سمابادی او قواعد اصول بیانو چې آینده ترجمه کې موږ پاغه اصطلاحات او خبرې کوو مخکې موږ سلور سيزونه بیان کړ چې اوسره قران د کوي نو هغه د سلور امور ضرورت ته یو چې د قران تعریف وپیژني چې دا قران څنګه کتاب دی دیم چې د اسماء پیژني چې د اسماء څنګه دي دریم چې دا پیژني چې دا قران الله د صفای دې لپاره را لګره حکمت نزوله موږ وایي سلورم چې د قران په ترتیب په تقسیم باندې پوي مکی سورتونو کې کم مضامین دي مدني سورتونو کې کم مضامین دي او ترتیب د قران څنګه دی دا سلور چې موږ ختم کړ نو موږ نور سلور به شروع کړ موږ دا شروع کړ چې قران کریم اکثر رد کوي د مشرکینو شرک ستوي شرک په پښتو کې برخه حصے توي او شرک دو قسمه دي یو شرک اعتقادي دی ادم قسم شرک فعلی دی شرک اعتقادي دی توي چې په عقیده کې دا خبر رااله نو سره په مشرک شو دا خپل نو خوځي عملونه کی و چې عقیده کې داراله نو دې مشرک شو لکه شرک اعتقادي سلور قسمونه بیان کړ یو شرک فی العلم مطلب دا غي دا دی چې څنګه خدای بغیر د اسبابو په هر څه پوره هر وخت
دارنګه یو سره دا کی دوساتی چې مخلوق کوم بغیر د اسبابو بل سوچته چې هغه هر وخت پوره لکه مشکان وي بابا پارس پوره بغیر د اسباب یو خو پستر ګری دل دي په غوګونو ور دل دي دته وای سبب یو بغیر د سبب نه پارس پوره دته وای شرک فی العلم دیم د شرک فی تصرف وای واقدار اختیار تا دا کی دو ساتي چې بغیر د اسبابو بغیر د الله نه بل څوک زما په نفع نقصان کې اختیار لري تصرف کولی شي لکه څنګه چې مشرکان وایي چې بابا تصرف کوي زما غوا میخي کې پای ځایتي شود ځایتي داږي بابا تصرف کوي کداغه نه ډکه راړم نو په ما باندې شپې کټړی هغه قبر کې پروت او بغیر د راتلو نه کټړی داږي ټکر نقصان را کوي دته وایي شرک فی تصرف دریم قسم نے شرک فی دعا معنی رابلل دو قسم دی یو ظاہری لکه وسوی تو راشه ایو رابلل دی بغیر دلیدو کتونا आवाज کې چر مدد چر ورسه دا صفات یو د الله دی کله چې دا قسم عقیده وساتي چې چاته आवाज کوم را مدد کی را رسی لکه مشرکان وای کوئی کیا بابا را مدد شي لوی ځان را مدد شي سرورم قسم شرک عبادت د عبادت یو قسم بغیر د الله نه بل چاره کول دا څلور قسمو شرک اعتقادي دیم قسم شرک فعلی شرک دی ته وای چې د عقیده سره عمل یو ځای شو نو دا سره مشرک په شرک فعلی وګرځي شرک فعلی بعضی قسمونه د کفر دي سزای جهنم ده او بعضی قسمونه گناہ کبیره ده لکه یو سره د الله نه سوا د بل چا منښت کوي وای کدا کار نوشو نو د بابا چلے بور کوم اکاریوشي او دې چلے واخلی وړي نو دا شی حرام شو او سره مشرک شو داوینګه سجدا بغیر د الله نه بل چا ته کوي کپدې نه کوي چې د پلاس زمانہ په نقصان دي بغیر د اسباب ظاهریو نو مشرک شو او کله تعظیم سجده کوي نو مرتکب د گناہ کبیره شو چې د قتل او زنا نه زیات دی داوینګه یو سره د ورځو تصرف غني چې د خالی پرسکار حکم نو کار ملي کیږي سه شنبه منګل پر حکم نو کار ملي کیږي دا ټول اقسام د شرک فعلی دي قران کریم د دې مراد کوي زیات پرون موږ دغه آیتونه خېلو چې قران هغه سلور اوامر کې کوي دو امر کوي د نه ځان ته نو ساتي ادو امر کوي د استمرار چې همیشه اوسېږي فجتنب الرجس من الاوثان امر د نه دی یعنی د دې پلیتو غلو نه ځان ساتي وجتنبو قول الزور دا امر دی چې کلمه د شرک موایي حنفاء لله دا امر د استمرار دی همیشه حنیف اوسېږي غیر مشرکین ہمیشہ نہ شرک پاتې کیږي د شرک فعلی رب قرآن کې زیات کړي نو دا دو قسمه شرک اعتقادي او فعلی اوس مونږه د دې بیان کوو چې د مشرکینو جګړه د انبیاء علیهم السلام سره پسوا او اهم مبحث سو منگ دے تفصیل ہو کر کہ مشرکین د بعض عقائد قائل ہوئے مثلا دے قائل ہو کہ اسمان عظمت اللہ پیدا کری دے قائل ہو کہ تدبیر د اسمان اور عظمت اللہ کری دے قائل ہو کہ باران د اسمان نہ اللہ ہو رہی دالو لو کارونا مشرکان و عقیدہ دعوی کہ دالو لو کارونا اللہ کری البته دا غي شرک داو چواله کارونه د الله سوا مخلوقات کول شي بغیر د سبب یو د په سبب کار کول دا باندې کول شي پستور ګولې دیږي په وګونو ور دیږي دا سبب دی لیکن مشرکان وي چې د مخلوق کې بعض مخلوق داسې شته
چاغی تفرای اختیار ور کړی دا اختیار مختلف عقیدو سره بعض د هر علاقه الله یو مختار یو ولی مقرر کړی دی چې هغه ولی له دا اختیار ور کړی دی بعض چار علاقه لخرای یو روح د فرشته مقرر کړی دی چې هغه دا کار کوي بعض چې هر ستوري لخرای یو اختیار ور کړی دی چې هغه په عالم کې آشان کار کوي بعض جنات له اختیار ور کړی دی او هغه په خپل علاقه کې نفع نقصان رسي ځکه مشرکین سلور قسمو لکه اوس موږ تفصیل کوو ان شاء الله نو د مشرکانو شرک داو یو شرک داو چې دای لفرای اختیار ور کړی دی اذن شرک داو چې نه اختیار نه ور کړی خو دای چې په خدای سره کار کوي نو کولی شي خدای نه نشي کولای ځکه دا د خدای نه ضروري دي نو دای چې په خدای سره کار کوي نو کولی شي دا قسم شرک په عربو کې په ټول دنیا کې او قرآن دې ذکر کوي لکه پرون سورۃ یونس کې وکړ ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله مشرکان وای دا کسان خلاصون کې دې موږ لاره د الله نه یعنی الله دې اختیار ورکړي دي لکه اوسم چې مشرکان وای دې د بازو ذمہ دار دي درته به ذمہ دار دي او دې دا کار کولی شي کار سر کول دې کې عربی کې ورته الہ وای الف لام ہے الہ اغذات توي چې هغه کار کولی شي کار سر کولی شي مخلوقات کار نشي سر کوله مخلوقات اسباب کې ورته کوي نو اسباب استعمالول شي لکه ډاکټر دی حکیم دی نو هغه د مریض لپاره علاج کولی شي دارو ور کولی شي خو هغه کار چې کوم له شفا هغه نشي ور کولی د دارو مطلب د شفا نشي ور کولی موږ وی الہ ذات توي چې هغه کار سر کوي لکه پښتو کې ورته ذمہ دار وای دی وای د بادو ذمہ وار دی د ته به ذمہ وار دی نو د الہ معنا کله کله کوي ذمہ وار یعنی ذمہ د چې څوک ورته فریاد وکي نو دغه حاجت پوره کوي قران کې کله کله د الہ معنا کوي الصمد الله الصمد صمد اغذات توي چې یسمد الیه الحوائج صمد اغذات توي چې مخلوق هغه ته حاجت اوس پای چې داراله وکړه بندیان چې دو منډوالي چې اسباب کول استعمال لشي لکه شوی دوای مال وا واخله می خوا واخله مال دا کار وکړه یعنی سمانه اسباب استعمال کا کار کول د خدای کار دی بنده دو منډوالي چې اسباب استعمال لشي نو کله کله قران کې د معنا کوي صمد الله الصمد معنا څه الله ذمہ دار دی الله حاجت سر کولې دی کله کله د دې تعبیر کوي چې بوج ذلر کولې شم وان تدوم مستلتن الہم لها لا يحمل من شيء ولو كان ذا قربا کراو بلی یو بوج والا د پار د بوج لور کولو چې په د بوج د تکلیف د درد په د بوج د تبه په د بوج د غم را بلی چې هغه مرنه لرکا لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربا نشي پورته کولې د نه شي سو اگر چې دې نکته आवाज کوي فلوان ته आवाज کوي نو بوج لر کون کې یو الله دی صمد حاجت پورا کون کې یو الله دی دارنګي کله کله د الہ معنا کې فریاد رس مغیث یعنی هغه څوک چې هغه ته فریاد وشي او هغه فریاد سر کولی شي نو داسې مغیث یو الله دی قران کې کله کله د دې معنا کوي صریح وای مغیث تا فریاد رستا فریاد رس دو قسمه ده یو هغه چې فریاد ورته وکي او ستا فریاد نشي منظورولې لکه بندیان ایو هغه مغیث دی چې هغه ته فریاد وکي
او دا غره راشي نو منظورول شي نو کامل مغیث الله دی او دې ته وای صریخ صراخه چغه ته وای او کلا فعیل وزن په معنا د مفعول راځي هغه ذات چې هغه ته چغوالی شي او هغه چغه منظورول شي هغه یو الله دی سورۃ یاسین کې د دې تعبیر په صریح سره کړي وان شان نقرقم فلا صریخ لهم زمون په خشین ډوب کو دی فلا صریخ لهم نشته سوچ چې چا فریاد منظوري به د الله نه کته لګي یو چغوي چې را مدد شي نو به د الله نه بل څه نه را مدد کیږي دا ټول د اعلان معنی کوي الا حاجت سر کولو والا صریح فریاد منظورولو والا صمد حاجت پر کولو والا دا مختلف عنوانات سره ذکر کړي ځکه دا مسله ذهن ته نه پیږي یراوي خدای منم نه په زکات درشم موږ د کوم اچھئی پکړې نو په زکات درشم قران کې تاسو وګورئ چې د لفظ الا غن تعبیرونه کوي دا دې لپاره چې ګورته ځان پوهه کا اسنه چې بل چاته حاجت می پورا کا اسنه چې بل چاته چغه وای چې فریاد می منظور کا اسنه چې بل چاته چغه وای چې رامدد شي مرز نه لړکې اسنه چې بل چاته چغه وای چې حاجت می سر کا دا ټول تعبیرات دې لکې چې دا مسله ذهن کې مشکل شي لیکن مشرکین د دې جامع معنا کول لفظ الہ الہ چاہتا ہوئی کہ حاجت سر کولی شي دا عاجز فریاد لری کولی شي دیو جنا مشرکین دا منل چې خالق یو الله دی ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله کتپوس دینه کې چې اسمان عظم کې کیا پیدا کړی دي نزور سره وای الله ولئن سالتهم من يدبر السماوات والارض کدا تپوس نه کې چې د اسمان عظم کی تدبیر څوک کوي د دې نظام امور وای الله لیکن واړو کارونه الله نه کان بندیان تور کړی او هغه ته اختیار ورکړي دیو جنا قران کریم خالق منی رازق منی مدبر منی لیکن الہ یو نه منی سورۃ صافات 15 آیات کې د دې مسئله وضاحت کړي چې کلا مشرک ته دا وای چې الہ یو دی انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون انهم دا مشرکین چې دي کانو دي یعنی همیشه دا غسیدي استمرار کلمانه کې ده کانا یعنی همیشه روان دي چې ویلې چې دیتا لا اله الا الله نشته حاجت سر کول والا بيد الله نه نشته زائد فریاد د حاجت سر کولو مددگار بيد الله نه یستكبرون اوری دی مزلینا دانه منوي ويقولون ائنا لتاركو الہتنا لشاعر مجنون اوای منګه پری خودن کیو خپل ذمہ داران دا زمونږ علاقه ذمہ دار د باز دې تبه دې سرخوږي دي دا مونږه پریدو د وجه د وینا د شاعر لیونی دا خو یو لیونی شاعر دی او دې مونږ ته دا وای چې ګورا دا پریدي مونږه دا کار کوو دارنګي مشرکین دانګړي اغري چې مشرکان ته حج مو کوي په حج خپشيو خیرات صدقات مو کوئی جن پدې جګړه وا دا ټول منل او نبی عليه السلام ورته داوي چې بغیر د الله نه بل فریاد رس حاجت روا نشته په دې مسلې باندې داغه جګړه وا او په دې مسلې داغه خلاف وو ان کاذا لذلنا عن الہتنا وده کومنګ خپل ذمہ دارانو نه اړې وې زمونږ ذمہ داران شته د داسې جادو بیان دي چې مونږه ادا خپل ذمہ دارانو نه اړې دانه له ذل عن حجنا لا ذل عن صدقتنا دانه
बल्कि दाए हुए چې د مطلب نور څه نه دی او مطلب صرف دا دی چې هغه کوم ذمہ داران مددګاران زمونږ دي نو دې مونږ ته تقریر کوي او په دې خپل تقریر کې مونږ د خپل مددګارانو نه لري جګړه اصل د دې مسلې وا دا ټول بیان په دې مسلې و دا رنګه ځای په ځای راځي لفظ الہ باندې جګړه وا چې مشرکین الہ یو نه دی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام او قران وی الہ یو دی د الہ معنا حاجت سر کول والا لا الہ الا اللہ نشته ذمہ دار د هیڅ درد مصیبت اس خیر او شر به د الله نه کله چې دا معنا تو کې نو مشرکان و کوشي اجه تور ته معنا مبهمه کې لا اله الا الله لایق عبادت ناغي وي او کنه ای په دې څه پوي دا ټیک دی کنه یعنی معنا مبهمه کوي پیرانی پیر سے میراث الحقیقت کې لیکلي دي یو سره د کلمې په معنا په خپل ژبه نه پويږي نو مسلمان نه دی چې دا زمانو کې چې په پويږي چې ته دا معنا کې چې نشه لایق عبادت به د الله نه دا او تا فارسی وکړه دا رنګه بعض خلک معنا کې نشه معبود بر حق به د الله نه معبود خو بیا راځي دا او د معبود او د الہ فرق دی الہ وی او معبود ني الہ هغه چاته وای چې هغه ته فریاد کې ا معبود هغه چاته وای چې عبادت وکړي نو بعض وخت کې فریاد به یې سړي ته کې او عبادت به نه کې نو مې دې چې عموم خصوص په وجه یا مطلق دی مطلب معنا غلطه کې د الہ معنا ذمہ دار د خیر او شر نشته لایق ذمہ دار او د خیر او شر اس قرآن کی کم آیتون راضی ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره نوح میں لے گئے خپل قوم تا فقال يا قوم اعبدوا الله نو حضرت نوح ویلو اے قوم الله عبادت کوي ما لكم من اله غيره اس دے کلام خدا سے پکارو کہ یا قوم اعبدوا الله ما لكم من معبود غيره کلام خدا سے پکارو اے قوم د خدای عبادت کوي نشته معبود برسو نو قران دا څولونه قران الفاظ بدل کړ مطلب دا دی یو د عبادت ایو د الہ اے قوم د عبادت اقسام ټول الله له کوي ولیو کوي مالکم من الہ غیره نشته تاسو له ذمہ دار بيد الله نه ذمہ دار یو الله دی نو چې یو ذمہ دار دی نو دا عبادت شنو کوي معنی دا شو او دا سر دی چې کلام بدلی جلالین به ترجمه کړی نو ترجمه په مطلب نه پوهه یو دا ترجمه یو دا په مطلب پوهیدل د دوړ کې فرق دی ترجمه خدای ته لفظ مشکل له په خپل جبه کې ترجمه وکړه او مطلب دا دی چې دې جمله حاصل سره وته ده د دې مطلب سره وته ده نو مطلب باندې ځان نه پوهی دارنگے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ عادیانو ته هود علیہ السلام لے گلو نو هغه دا ویلو یا قوم اعبدوا الله اے قوم د عبادت اقسام الله له کوي ما لكم من إله غیره نشته تاسو لپاره څوک ذمہ دار به د الله عبادت وی فریاد او عاجزی تا په دې نیت چې راځي چاته فریاد او عاجزی کوم زړه پلاس کې زما خیر او شر دی نو کې چې فریاد او عاجزی په دې نیت کې چې زما مشر دی نو دې ته وایي تعظیم او که فریاد او عاجزی په دې نیت کې چې د لاس کې زما نفع نقصان دي زما په حال پوه دی نو دې ته وایي عبادت فرق پمنس کې صرف نیت دی لکه د اعمال فرق هم په نیت کې دی یو سره قران وایي په دې نیت چې الله رضا شي نو عبادت ته یو سره قران په دې نیت وایي چې د په پټوړې خورم پیسې و په اقلم نو دین خرصول دي نیت لستل یو دي
خو فرق په مهنت کې دی یو سړی علم کوي دې لپاره چې د خدای کتاب په ذکم الله او په جنم نو دا عبادت ته یو سړی علم دې لپاره کوي چې ما ته خلق مولانا وای عزت میو کی نو دا کسب دی نو نیت په عبادتو کې فرق راولي انما الاعمال بالنیات حدیث معنی هم دا چې عمل خو دې کړی خو دې عمل په کول کې ستانیت څنګه معنی دا ستا اراده څنګه دیو جنا مقاصد او وسائل کې فرق دی وسیله هغه ته وایي چې بذات مقصود ني او ذریعہ د مقصود حاصلولي او مقصود هغه چې بذات مقصودي لکه بذات مقصود دی او طالب دار چې الله رضا شي نو دې د الله رضا کول لپاره هغه به سره په شا واخلي بال بچی دي او ایزم قران زکو نو دا اصل مقصودی نه دي دا به سره اصل مقصودی نه دي او دا بغیر د دینه هغه مقصود نه حاصلي مقصود سو د الله رضا نو د وسیله او د مقصد فرق دی مقصود هغه چې هغه به ذات وي او چې سره علم کوي دین کوي دې لپاره چې په دولت واخلم نو هغه مقصودی وسیله وګرځي نو چې مقصود وسیله وګرځي نو وسیله خو مقصود نه مطلب و اصل کې مقصد وي نو چې تا وسیله مقصد وګرځو دین دی وسیله ک چې ته علم کې دې لپاره چې زما په تنخواه اخلم زما په ډوډۍ اخلم نو هغه مقصود دی وسیله وګرځو د وسیله له مقصود فرق دی دا لنګ اسراء سپین شو نو دا به ذات مقصود نه دی دا ذریعہ د ډوډۍ چې په دې وځه غلا اخلم او کچې ته اسراء سپین مقصود وګرځي نو ته نشي پړې او پرته ته ورشي نو قران فرق کوي په منځ د ذریعہ کې او په منځ د مقصود کې دا بل کتاب نه کوي دا رنګه عبادت ذریعہ ده د الله د رضا کولو نو کله چې ته عبادت ذریعہ وګرځې د دنیا له غټلو نو الله کوم ځای رضا شي نو جګړه د مشرکین په دې خبره وا چې مشرکین خالق یو دی رازق یو دی مددگار یو دی او قران وایي چې نه ذمہ دار یو دی ایو نه ذمہ دار یو نه دی ذمہ دار ګڼ کسان دي دیو جنا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره جګړه په دیوا سورۃ صاد کې 3 فغم آیات اجعل الالهه الها واحدا ګرځي محمد رسول الله ذمہ داران ګڼ یو الها واحدا ذمہ داران ګڼ دي او دوی چې یو ګرځي اجعل الالهه الها واحدا ګرځي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم الها ګڼ ذمہ داران ګڼ دي بعد بابا دے سرخوی بابا دے فلانے بابا دے فلانے بابا دے دائنی دی کہ اجعل الخالقین خالقا واحدا اجعل المدبرین مدبرا واحدا اجعل الالہتا گردئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گن مددگاران یہ کیاو دے ویدہ ٹول پریدی ایو اللہ الہ گردوی اللہ خنم دے ذات رب العزت اور الہ صفت تے علم گردل رسو نو الہ یو دے دارنگی سورۃ فرقان 2 آیات گورا ان کادا لیذلنا ان آلہتنا قریب دے محمد رسول اللہ چواڑی منگلرا دقل آلیاؤنا سمن تقریر دا سے ہوکو چی بالکل منگے اوڑولی وڑو منگے اوڑولی سخی صاحب دے اختیار داغ دے روس راغے نہ سخیو نہ مفی آوے قربی نہ شد ځان نه جوړ کړی کافر لرنه چې مسلمانانو تباہ او برباد کړ ادر بدر کړ بادشاہ هم په دې ګندخته او مملکت هم په دې ګندخته د شرک انتقام الله ډېر موده پس اخلي د درې سو کال سلطنت او صحیح صحیح کول یو سمې ته پکړو ان کادل ذلنا
چې زمون طالب بلاد یو ګور دې مونږ اړې دي نه امون خرابای ذل اړول خطا کې دل ذل په معنا د گمراه نه راځي قران کې دې ځای ذل په معنا د اورې دو ذل په معنا د رکې دو دانه چې گمراه یو معنا دي لازمی یو سره د حق نه واوري نو هغه به گمراه ویل شي دا یونس حضرت موسی علیہ السلام فرعون ته وایي قال فعلتها اذن وانا من الضالين او ما دا کار کړو او خودتانه پټوما اوس میدان کې لاړې زه وخت تانه پټوم دانه چې زه گمراه معاذ الله د پنجاب ماستر په عربی نه پیږي نه وای معنا گمراه یعنی د ماستر په عربی نه پیږي تفسیر لیکم تفهیم القرآن لیکم اموریان سره د علم نه له سو په سو د پاره غته مولانا وای شرم حیام نور دیلا چې پاپا ربی الفاظ داوی بقره کرا دی چې یو سړي په ځای په دوه خدي غواني انت ذل اهداهما فتذكر اهداهما الاخرى هل تذل پانا سره کې ير شي دی وي نو بل ورته یادای ذل په معنا دی راځي په ګڼو مانو راځي انت ذل ان کاذا لا يذلنا عن الهاتنا قریب دې دې چې اړې موږ لرا د خپل الهونه لولا ان صبرنا عليها کوم ټینګ شو په دې باندې پالیاو موږ لکو موږ داس بیانو شهر پکې نقول اور کوي جادو دې پکې وګ ورته موږ کوم ټینګو کا دا وې د پښتنو نه دي کا کړ دې چورتا په سوري سملا ودرېګنوي پنورو دريږي دې چې کله په مثبت راشي نه معنا منفي کوي او چې په منفي راشي نه معنا د اثبات کوي قریبو چې موږ اړولو لیکن وانو معنا راځي د اثبات معنا نفي قرار سي او نفي باندې اخلي شي نو حاصل اثبات راځي ان کادل ذلنا دغه موږ اړولو کوم وانو لولا ان صبرنا داغه تاکید دي کومن ټینګ شو بده باندې نو جګړه اصل پدیوا دارنګي الہ وای هغه خیال تا چې خیال پر روان شو سورته سجده کې را دي ارایتا من تغدا الہ وا ویني فرقان کې مرادي ویني هغه سیدلا چې ویني سو پر ذمہ دار خپل خواهش سمره خواهش کې راځي چې با پیر بابا دا کار کولی شي نه دا خپل خواهش ذمہ دار وګرځو الہی وګرځو دا نه چې الله کوي بلکې خپل خواهش وګرځو دارنګه نبی علیہ السلام پر وېټو کې کوله وایذار او کا یتخذونک الا ودوا کله چې تاوینی نو تاسو راټوکی کوي احد الذی یذکر علیکم اغا سړی چې تاسو ذمہ داران ذکر کوي چې دې سنشي کوله غدا سړی جګړه په دیوا دارنګه الا هغه چاته وای چې یو سړی دا عقیده سره دې ذمہ دار دی ذمہ دار دې غني چې دې ذمہ دار چې پار سپورې دې ذمہ دار دې ارض کې اختیار چلیږي دې ذمہ دار دې درا رسیدو چې فریاد کی چرامدد شنو رسی دې ذمہ دار دې نه په نقصان نه په نقصان دې لاسي دي یو ذمہ داری دې اسبابو چې د سره قلم سے لیکل کړي یو ذمہ داری دې د حاجت سر کولو چې دې حاجت سر کوي کله په اسبابو کوي کله بغیر اسبابو کوي بغیر اسبابو سره کورسای کې ناشي ری فیل شي نه په چاکو چاواله نه په ټوپا کمر شي بغیر اسبابو هغه نطفه هغه ساس کې بنداو ګرځي سینه اسماني او بغیر د اورې بارانو چلی کله په اورې بارانو چلی علاج ته وایي نو جګړه اصل کې د دې لفظ وا الہ کفر رسل کفر خو معنی نه منل
یا نه د خدای حکم وشي او نه مني نو چې نه مني انکار قطعاً کی نه ته وي کفر او اصل بنیاد د شرک چې جګړه د دې خبره چې مشرکان د دې قایلو چې الہ یو نه دی داغه مشرکان د دې قایلو قالو اجیتنا لنعبد الله وحده عبادت وای عاجزی او فریاد تا په دې نیت چې د پلاس کې دما کار سر کول دي نو مشرکان به نبی علیہ السلام ته قالو اجیتنا لنعبد الله وحده تم سغراله دې لپاره چې مون عاجزی او فریاد به یو الله ته کوو چې ته حاجت سر کول شي نه نورم شي ذمہ دار بيد الله نورم سے اور قرآن کی سورۃ انبیاء کی 25 آیات کا ذکر کی وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون ہر پیغمبر میں بدے لے گئے ہو کہ من باغت امر کو کہ مخلوق تو ہے ذمہ دار یو زین حاجت سر کولو والا زین دارنگی ذمہ دار د خدای توب زین خدای توب صرف ما سره ده فعبدون نو ماتا عجزی و فریاد کوئی دولوگیت سورۃ النحل کے راوی ولقد بعثنا فی کل امۃ رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ہر پیغمبر میں لے گئے پدې خبره باندې ان اعبدوا الله کہ فریاد د خدای توب یو الله خدای توب کوي یو فریاد د اسباب دی چې دا ګډه سره واخلا ایو فریاد د خدای توب دی چې خدای ته ذمہ دار دی دارنګه سورۃ کاف کې راځي قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الهکم الہ واحد زب بندګی راي کې تاسو کو نه بندای ما خو ما لا خدای یو صفات را کړې چې زیرا لګلم ما ته امر کړل انما الہکم الہ واحد یقینا الہ تاسو ذمہ دار تاسو حاجت سر کو تاسو یکیو دے دارنگے سورۃ رات کی راضی قل هو ربی لا الہ الا هو او آیا اللہ پالن کے دے لا الہ الا هو نشتے ذمہ دار نفع نقصان بے دالانا دارنگے قرآن کے راضی قل انما امرت ان اعبد الله ولا اشرك به شيئا سورۃ رات کی راضی دیر سمات کے ما تویلی شوی دی د عبادت اقسام ټول الله لپاره کوم او په دې اقسامو کې د خدای سره نه شریک عبادت چغوال کرامت شي یو رامدد کولی د اسباب دلان دي یو سره موجود ورته راشه نو دا د اسباب ترمنځ جایز دی د عبادت ترمنځ یو رامدد کول د خدای توپ دی چې پستر غنی ویني ادا دې ساتي چې هغه پار سپوده را راسي نو دا عبادت ده په دې کې بل څوک نه شریکون قل انما امرت ان اعبد الله ولا اشرك به شيئا د عبادت قسم رامدد کول د عبادت قسم سجده لګول د عبادت قسم منښت کول د عبادت قسم تپار سپوي نو مخلوق عبادت تو خدای کوي دی کوئی بیروا واره مدد شي نو تا قران کې ویل سي انما عبد الله ولا اشرك به شيئا نو دا ته عبادت نه کوي یو دې د اسباب دلان راغوتل چې ویني موجود دی ویني اراته شي ایو د اسباب نه بالا را مدد کول دي د عبادت وایي دا یو د علم د اسباب دلان دي چې پستور ګوي کتاب کې ګوري یو بغیر د اسباب او پار څه پیدل دا د خدای کار دی نو ته چې دا صفات بل چا روایت نه عبادت دې بل چاونه کو خلق قران وای په معنی نه پويږي چې عبادت کې نو دیو الله کو داوینګي قران کې الله ذکر کوي او هو الله لا اله الا هو الله ذمہ دار دې نشته بل ذمہ دار بل حاجت روا له الحمد فی الاولى والآخرة خدای له ستاینه ده پرونبیه په دنیا او په آخرت دارنګي
अल्लाह फरमाई इलाहुकुम इलाहु वाहिद। सूरत नाल के युनज़्ज़िलुल मलाइकत बिर्रूह मिन अमरी अला मन यशाअ मिन इबादी अन अंज़िरू अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फत्तकून। अंबिया में रा लिखी फरिश्ते में लिखी थी कि मखलूक का दावई अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना बेद अल्लाह ना बल हाय सरकोल निश्ते डालेंगे सूरत नाल के इलाहुकुम इलाहु वाहिद। और सूरत नाल यो पंद्रह के ला तत्तखिजू इलाहैन इस्नैन मनी सही जिम्मेदारान द्वा यानी दियो न ज्यादा नो दैवी मुंग को दुर्गुनु निवलदा दोननिसु हर करी के वमा मिन बलदतिन इल्ला वलहा आलिहतुन तौबदु दासेस कली निश्ते कि दागे कली जिम्मेदार नी आवता फरियाद निशी केले जब पुखा चरालम नो जमा तरीका दावा कि मां बजान सरा ददरियो वक्त डोड़ा वागस्ता होचा है तरमास की नजो अपने मल कर देदम रावा के सिर्फ दलाल अल्लाह माना वहां कोला नखल को पेजंदम न खनन यो करी के सबाबल करी के नमा बकली को चिरा नमा पाए के दा जुमला बे लिखलेवा वमा मिन आलिह बलदतिन इल्ला वलहा आलिहतुन तौबदु मा दा सिकले नुमंत के गार कली की जिम्मेदार नी दागे इलाह नी और दागे इबादत नी की बल वजदतुल बिलाद कुल्ला मशूनतन बिशिरक मा टोल कली डक मुंद दे शिरक ना दा से मुल्क नो यो कले नो चाहे कि शिरक को फरनो और सरल दिन औरता शिरक नहीं कुफर नहीं शिरक को कुफर औरता नहीं बोले फाड़ और दा मटियाई दा लालवा दा नजर न्याज गैर अल्लाह बखरलिश के दा आखल को बोले बिस्मिल्लाह रहमान रहीम मा ताजुब को यारा दाखिल गुल खुरी फजतनिबुर रिज्स मिनल अवसान गुल खुरी अब बिस्मिल्लाह पी वही दा संग मखलूकात नु कल कर जमा फल दोरा दुसरे सरोवर रोकड़ा जबरालम नमा बयरा सदा सुल आगामी अगर टोल अंजलि टोल गोल फ्री टोल को पर शेर कई अथवा दी के बकार की दाइशर नहीं की नजब औरत मायूस मा बहनी की कार यो सरे गुलाब के मा अनुमंत यो मल्क अनुमंत चाहे के दा कार निश्चय दा टोल मल न ब्याबा दौरे तेरे से न माँ पर यारा न मेरे के जमा और बांध कमर क्यों डरता है फिर दे खुदा क्या करता है तो कार को गोरे का खुदा की कार न दो अभ्यास हो रोशम दाखिल कोश चल दे अपने मनी की न भाई काट कोई वसा लारे लारे कोई नहीं टांगे पे बंद की के रास्ते नहीं ना जमाना दास हुआ कि सलवे 50 की मदल माँ बदरोदी को अजब बनस रहती है अन माँ दा तकलीफ महसूस को ब्याह वजम न मायूस को कह रहा हर मल किस्ते हर किली किस्ते उस मुआहिदीन पैदाइश गई वही मंगा मुआहिदीन दागई मुआहिदीन सीधी पाटल्पो की चाप करे रहे मंगा मदरसा रहे चंदा राखे देता मुआहिदीन वही माँ वे तो खुदा न उगाड़ी देवी तो मखलूक न उगाड़ी मंगा मुआहिदीन दादी बेईमाने दावर दे गई अदेवर सरलार थी प्लानी जाए के दौरा कुरान जाय पजाय जिक्र कई कि इलाह है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आवाज पर तकड़ो नहीं की हो अगर यो तंदा आवाज करो और कुरान जाय पजाय जिक्र कई कि अंबिया में पदेश बिगड़ी मूसा अलैहिस्सलाम कनी किताब और करो नो कलद इला माना कई वकील यानी जिम्मेदार यो वकील ले पजायरी उमूर के लगे सही तो माला सारा वाखला देता वकील वही पजायरी उमूर के किताबुल वकाला अयो वकील दे द कुल अशिया जिम्मेदार नो कला दे इला माना वकील की लगा पिंज समझ पारा शुरू की दागे दुए मयार वातना मूसल किताब वजालना हूँ उदल बनी इसराइल मूसा ने किताब और करो
اپائے کے ہدایتو اللہ تتخذو من دونی وکیلا پاگے کے دا خبر ہوا اللہ تتخذو من دونی وکیلا منی سے بے زمان ذمہ دار زمون په فقہ کې یو مسله دا خلافی پمن د ائمه کې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه او د امام شافعی د نور ائمه خلاف دي چې په بیع کې حقوق به ذات وکیل تراځي که موکل تراځي او دا حقوق د دې فسخ او واپس کول وکیل کولی شي کني شي کوله کنه موکل نه بتا پوس کی د امام ابو حنیفه په مذهب کې څوک پوي کی ناغه پوي کی چې توحید سر امام ابو حنیفه سره دی امام ابو حنیفه توحید سر الته استعمال کوي اصل کې خبره د من دونی وکیلاله چې وکیل کیا ته وایي چې هغه ذمہ دار دی نو حقوق بچاتا ول راځي خواہ هغه جزئی امور کې ولی امور کې موکل خلا خبر نه دی نو امام ابو حنیفه د توحید سره الته استعمال کوي دا یې عام فقہ کې امام ابو حنیفه مذهب کې سره ګوري نو اصل توحید ته راځي واته او کال تلم لس پنځلس کال کېږي د حدیث اجتماع وا زم غوښته د شپې کانفرنس جلسه وشو سار د پنجاب علی حدیث راغلی د دیادارې یو خانو ماجد زمان خان نومیو کوم واحد سره ملامو هغه هم پکيو چای باندې مونږ چل دیر څه کنا تیو خان سے ما ته وې د پنجاب د علما ته نه ته پوس کوي ته خپه کېږي نه مې بالکل ته دای دا وای چې پښتنو کې متبع د سنت داسې عالم نشته دغه متبع دی په دې دا تقلید په جال کې ولن خته دا مقلد ولې ما ورته خبر وکم نو بد کو بن نه غنی نه ما خبر ادا ده چې دا خو تاسو زمام متعلق خیال لري چې په توحید او سنت مين دي کنه ویا مې دې مين توپ زو مقلد کوم ما د نور ما قالو قتل نو چا بدعت ته سوره خاصه کړو اچھا شرک تا امام بني فلو کو چې هغه بدعتم بند کړي دي شرک بند کړي نو دیو جن د امام بني فلو مقلد شو په څنګه ما اس داوام چې موږ وایي توحید معنا دا یو الله پاسه کوي نو امام شافعی او غیر مقلدین را لغوي مړي اوري نو چې اوري نو بیا ورته جړه کو کنه امام بونی کوئی ناوري قران وای ناوري نو امام بونی فدا رسول د شرکم باندې نو کچره ز په توحید مې نه ما او زه غیر مقلد شم نو بیا خو ما توحید باندې مې نه بیا د شرک سره مې دار راکړه چې مړې وي او هر غیر مقلدون د رسول هغه د شرک لار لاره کړی امام بونی خوای چې عبادت بس صرف الله لکی انور ایمو یو سورہ زیادہ کړی دا خیر دے کہ تعلیم ورکه نو جرت په جایز دی امام سے وای نه دی جایز نو نور لار د بدعت جایز کا نو چې په تعلیم جایز شنو سبا ول ختم کو علوم ولا کو دمم کو ارث کو امام بونی خوای نه د خدای عبادت او بل څه نه کوي نو د سنت او محبت ز مخلد کړم اوس ما ته دا وای چې زه ځان موحد متبع سنت غنم نو زه بغیر د حنفیت نه پاتې کېږم شم او چې کم کسان د حنفیت نه وتی دي نو هغه ځان ته موحد ویل شي پنځیش ډیر کا سمجھان جمو د پنجابو د سرحد خان سے بغیر ته وکړل وی جواب وکړي ټول سرکاته هغه نه پس مال به دعوت رانه کړ زوام د امام ابو حنیفه فقه په توحید دا کتاب الوکاله وګورم مضاربت وګورم دا ټول بابونه دارنګه د امام ابو حنیفه فقه په دیانت دارایله ټول ایموي زمکه په برخه ورکول جایز دي امام سے وای نه جایز دي ولی امام سے وای زمکه په برخه په بټای او پیسې جایز شي نو یو سره په ټول عمر زمکه اخلي خپل بچا درکې دنیا نه سره انتها به نه زمکه دور واخله چې ستاسو گزاره کیږي انور د خدای په دین کې ولګو واخواته تبیغان او واخواته چې کله زمکه ته په حصور کې نو بیا غو ته زمکه نه فکر کړو ایمان سے حد مقرر کړی دنیا لپاره چې تعالی دور دنیا په کار چې ستاسو گزاره کیږي دیو جن امام بونی کوئی
زمکه په پر خول کول نه جایز دي دور زمکه سره اخلي ماخله نورا دارنګه په نوٹ په طلاق او نکاح کې معمولی خبره او مصیبت دار د دې ملک علم د داس لاس کې راغی چې هغه نه عالم هغه کتاب لولای عجب دور دي دمدرین پادشاہی کې للو و پنجو اماجو صفای للو پنجم شکل لولای احادیث لولای هغه پاره راز د حدیث نه پويږي پاره مسله نه پويږي حرم کې ورځ ناسو د حرم مشایخ او ګڼو علماو د حدیث بیان راغی موته مې تاسو په حدیث نه پويږي ولې ما تاسو ته ظاهري او معنا اخلي د حدیث لم کې د پاره تاسو نه پويږي لکه حدیث کې مې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي الله نظر نه کوي بادشاہ دروژن تا شیخ بوډا شیخ زانی تا فقیر متکبر تا د دې حدیث څه مطلب دی نو مطلب دا دی چې دا ګناونه دي نو مې دا درې وړول خاص کړ بادشاہ بوډا فقیر دا ول خاص کړ او په علت جامعه په دې درې جملو کې سره دا درې وړه یو ځای کړ وته ما علت جامعه په درو وارو کې سبب د معصیت ضعیف دی سره نه چې سبب د معصیت ضعیف دی او بیا هم ته معصیت کې انتړي بینانه تا تفاعل رحمت درو قبل سره وای نه زدان خاصین بادشاہ بېمانه ولې درو وای لا انظر الى ملک کذاب هغه کې طاقت دی ګنا د درو کمزور دی درو کې سره وای ځان خلاصین بادشاہ بېمانه ولې درو وای زنا چې کینو ځان دې کوي طاقت پکشته او بوډا چې خو طاقت کمزور دی بیا هم دې زنا کوي تکبر کو کینو مالدار دې کوي نو طالب ولې کوي تکبر په خبر کې غیر مقلدین اشتهار شای کړو چې چا دا ثابت کړي چې فاتحه نو وي اموزي کیږي نو 1 लाख روپے نه نو مطلب په لوسایره ما تقریر کو ما اول ځل وروړای وګورئ څو بغواړي 1 लाख بیا ورکوي وای په دې ډوډۍ اینا ورکوي 1 लाख نو تاسو له الله په ډوډۍ قرآن دارم پرو چې تاسو کوم 1 लाख پوښتې نو تاسو به آرام ډوډۍ وکړئ درو وای نو ما علت جامعه د درو اړو ترمنځ ذوق کمزورتیا د سبب ده سبب کمزور دی بیا هم بیمانت کار کې نو تکبر کوي خمالدار لیکي نو طالب او عالم لیکي علت جامع اداله بل حدیث هغه ما دا بلم بیان کړ ما ته یره قرآن درس او مخیر دې کې کنه کې خدا حدیث درس نه ته وکړو دې وطن کی مصیبت ده دورا میں وکړه قرآن میں وې ناغه ویلې دې انې دکړې او هغه نوام نو سبب اصل کې معلومه غواړي دي شي چې سبب دې شي سره د قرآن راز سره چې کله وای وکیل الله تتخذو من دوني وکیلا منی سي بے زمانه ذمہ دار الته وکیل معنا ذمہ وار یعنی هغه وکیل چې هغه مختار وي بالکل حقوق ټول هغه راځي نو کله کله تعبیر کوي د لفظ په وکیل کله کله دا ذکر کوي چې ما څخه علم نشته نو زه د خیر او شر مالک سمجھم لو كنت عالم الغیب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء کما تا غیب علم وې نو ما بوله دا کار کو وما مسني السوء دارنګي حضرت یونس علیہ السلام څنګه په آزاد دنیا کې انبیاء چغي والی دي چې الہی اوله نو د جیل په چار دیوالای دنه انبیاء چغي والی دي وتبات ملت ابای ابراهیم و اسحاق یا صاحب سجن ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار اے زما مرګور د جیل مددګاران ګان دل غردی ام الله الواحد القهار یا یو الله چې زور اور دې پارچا اصحاب کاف هم وای چې کله هغه د قوم نه تللی دي ها اولای قوم اتخذوا من دوني هی الها
زمون قوم بيد الله نه بل مددگار نشته انبیاء چغي وای اولیاء چغي وای الہ یو دی لا اله الا الله جګړه په دې مسله چې الہ یو نه دی دیو جن دې لفظ قران تعبیر بیل کوي الہ یو دی لا شریک له فیاد رس یو دی الله الصمد حاجت روا یو دی دا مختلف وکیل ذمہ دار یو دی معبود یو دی دا ټول تعبیرات ته دی کوي چې په ذهن کې دا مسله کینی چې ګوره حاجت روا یو دی نور چې دي اسباب خواندان چې اسباب ورسره نو ستا امداد وو کی هغه اسباب بدل درکې خو الله چې سبب ورسره موجود وي خو کچري موجود او سبب ورسره نه ته قلم غواړي نو دا قلم صدر کې چینی شي ورسره او که قلم شته ورسره هغه په خور کې دا له صدر کې از دې زمانه بېمانه مشرک راغی نه موجود دی او نه سبب شته او ایتره بعد ذمہ داری نه بابا شته نور سره طاقت شته تر سره خو کی ذمہ داری نور سره سبب شته نه وجود شته بنده د بنده امداد کولی شي چې موجود وي او سبب ور سره وي تا ته اسباب که موجود وي او غشي ور سره نه تعالی به امداد درکړي او که سبب ور سره وي موجود وي نو تعالی به درکړي نو دایاله دور بیوقوف دنیا کی موت سرا د انسان نه طاقت لیدو دا اوریدو ختمي نو چې مر پراغه نو هغه سر دیدل شي داغه وګونه شي دا طاقت په موت سره ختمي په دې ټول اتفاق دی نو ته چوي مړ اوري نو دا طاقت اوریدو ته نه ختم شوی دی کنه په مر سره کته وای نه ځانې غلې کړې روغ موسته ګنده دې ځان غلې کړې دې نو تاسو جامع او کړی نو ځان غلې کړو دا ډېر لوی کلاو بیا چې ځان غلې کړې ته نه جامع او کې پاندامونو الله سه ادا دور به غیرت به قول نه لري ادا خود نه کوي نو دور دلانه ته غواړي موږ وینا ځان نه غلې کړې هم ورشه د بوجلیک دلا دا دین کو پیغه چې دا هغه به حیاتوب د حد نه زیاته ده چې لګه په مر سره هوا سلب شو دا ورې دو د لیدو د پیدو نو دا قبر کې ولا بیا رااله دیو جن زمو فقالی کی چې په قبر کې الله یو طاقت په کې خیره چې په مر نفس پاغه طاقت عذاب او خوشاله باندې کوي نور نه یوزع فی نوع من الآیات بقدر ما يتعلم ويتحسس دانه چې پویدل پکې بیا رااله دی وای اوري ویني باقی د کلیوی بدر هغه خرق عادت او خرق عادت دي ته وای چې اسباب نو او الله په طاقت پاتو لکه به میسوم وي دې په خرق عادت هم نه پوه په کرامت هم نه پوه پته شي چې نه پوه کړي دې ته وای عالم عالم څه دا وای چې د کلمې په معنا نه پوهیږي د اله په معنا نه پوهیږي د قران په اصطلاحات نه پوهیږي دې ته علامه سي علامه سي د کلمې په معنا نه پوهیږي ورته علامه سي او خدای دې اختیار علامه وکړي چې هغه ټول عمر په دې مسلې نه پوښي چې دا قران وایي لا شریک له الله صمد لا اله الا هو الله وکیل دې په معنا نه پوهیږي دا د جګړې شی لفظ الہ په دې لفظ الہ کې سلور ډلې یو ډله چې هغه وی نیکانو بندیانو لپاره اختیار ورکړي په جزئی جزئی امور دویمه ډله چې هغه وی نه پریان چې دی هغه له اختیار ورکړي عالم الغیب دی دریمه ډله چې هغه وی نه ستوري ذمہ دار نور اسقمای سلورمه ډله چې هغه وی نه فرشته ارواح مجرده قدسیه دیو جن د مشرکین سلور ډلې دي یو مشرکین بالعباد الصالحین انیکان بندیان چې الہی ګرځولي دي مشرکین بالجن چې هغه عقیده وا چې جنات پاس کوي درې مشرکین بالکواکب چې هغه وی مشتری مریخ قمر شمس زهره عطارد دا ذمہ دار دي سلورم قسم مشرکین
बिन मलाइका دا سلور والا مشرکین قرآن راخلی او دا سلور والا رد کی یو رد پا دے طریقے کی چو گو رغی عاجز دی نو دا انبیاء عاجزی ذکر کی کانو یدون نار اغبا و رابا طول ما تفریاد کو دیم قسم دا غی اقوال ذکر کی کہ انبیاء چگه ویلی دی لا الہ الا ہو دارنگی دا جنات و عجز ذکر کی کہ سلیمان علیہ السلام مسخر فلما قضینا علی الموت جب سلیمان مرگ را گئے نو جنات نہ پیدا شپار ذکر کو نو کا گئی وادار وے نو خپل فضیلت کیږي دارنګه د ستورو تذکیر ذکر کړي وسخر الشمس والقمر دا دما تعبیدی منقاد دی الہانی دی دارنګه د فرشتو ذکر کړي کہ فرشتے دا اللہ تسبیح ہوئی اللہ تا منقاد دی نو دا سلور والا مشرکین سلور قسم دی یو مشرکین بالعباد الصالحین ادم مشرکین بالجن درم مشرکین بالکواکب سلور مشرکین بالملائکہ عدد مختلف فرقے سباب ہے انشاءاللہ ظلون زیاد تشریح کو واقع دعوان تاسو ځایونه مقرر دي آئندہ چرا گئی پخبل ضائع بچے نہیں کہ اوتن رانا گئے نہ پذائے بنے کے نہیں کہ درد شروع شی نتاس دن نشی رہتے بار و بیولار لی 2 منٹ مکہ برا رہی درد سے ختم شی نتاس بنیغ گئی تو تکرار کوئی تپوس کوئی نام کا بار کے نہیں پلاڑ بخبرہ نہ کوئی بسم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم تو قرآن کریم دا فهم دا پارا منمخ کے سمباجی قواعد او اصول بیانو دا دیر پارا چر آئندہ مضمون پہ آسان شی سلور مضمون منمخ کے بیان کرو دا قرآن تعریف اسماء حکمت نزول او ترتیب بیداغین بعد من دا بیان کرو کہ دا قرآن کریم اصل بیان رد شرک دے دا شرک تعریف مکو شرک ان 2 قسم کرو اعتقادی و فعلی دا اعتقادی سلوک قسم من بیان کرو شرک فی العلم فی التصرف فی الدعا فی العبادت اور دا فعلی انواع من بیان کرو بیا من دا بیان کرو کہ اصل دعوت دا قرآن حکیم دعوت اللہ دے لفظ الہ دے الہ معنی منگا اکڑا اور دے الہ تعبیر قرآن کے پا مختلف الفاظ سر کئی صمد صریح مختلف الفاظ ذکر کئی اس منگا بیانو کہ دے مشرکانو سلور قسم ہوں قرآن کے دے سلور قسمہ مشرکانو سر بیان دے اور پا دے سلور قسمونو بانے برت کی یو مشرکین بالعباد الصالحین مطلب دا دے اغا مشرکان کی اغی نیکان و بندیان اللہ دا اللہ صفات ورکڑی سبب دا شرک 2 چیزوں دی یو سبب دا شرک تعظیم دا عباد دے چی دا بندیان و تعظیم دور ہوشی چی دا بندگیرین اوچت کی اور دا مانا دا حدیث دا لا تطرونی کمت ورت النصارى فی عیسی ابن مریم ما دا عبدیت نمو چتوئی لکه څنګه چې نصارا او عیسی ابن مریم اوچت کړو اوسم مشرکانو پیغمبر اوچت کړی دی عالم الغیب غنی متصرف غنی اوازونه ورته کوي نو یو شرک تعظیم د نیکانو بندیانو دا اول شرکو چې دنیا ته راغلو د حضرت آدم نه تر حضرت نوح علیہ السلام پورې دالس پیړای په دې لاسو پیړو کې انبیاء علیہ السلام کې بالار علیګل نو هغه ته صرف بیان د امر معروف کو چې دا کارونو کوي الله په رضا کیږي نهی عن المنکر نوا صرف بیان د امر معروف ہو ذکا بنی آدم په ابتدا کې مجرم نو نه جرم کړو نه په کفر شرک او نه په
ارتکاب د معاصیو پوهیدا نو هغه ته صرف د هدایت بیانو د آدم علیه السلام نه رستو یاد هغه ځامن یا هغه نسل کسن چې بخاری کې راځي هغه مړ شو هغه نیکان بندیانو هغه باندې خلک خفشن شیطان په شکل د بنی آدم راغی او ورته وی دستاس خوخی نزو راغی شکلونه جوړ کوم تاسو ورته ګوري اساس تسلی بکیږي خلکو یې ډیره خدا شیطان د ګټه نه یا د بل شینه دغه تصویرونه جوړ کړ هغه تصویرونه کورونه کې ودرول هغه تصویرونو ته خلکو قتل او تسلی به کېدا دیم قرن کې بیا دغه قتل او تسلی به کېدا دریم قرن کې دا غي لون تعظیم شروع شو سلورم پنځم قرن کې هغه ته سجدي شروع شو او شیطان په دغه کې دا واچول چې په دې شکلونو کې دا غي ارواح راځي تاسو کې چره دای ته سوال کوي ادای خدای ته وای نو خدای بکار کوي دا ابتدا د شرکو اغیبا اغا بوتان تراتلن او تبعی زما د پار سوالو کا دا عقیده وا چې دې کې دا روح راغله او روح الله ته سوال کوي او دینه بعد بیا داغي شکرونو نقل جوړ شو او مختلف بلاد کې تقسیم شو په لسمه پیړۍ کې الله نوح علیہ السلام راولېګا نوح علیہ السلام بیان وکړ د نوح نمخ کې د پیغمبر بیان ځکه نه کوي چې شرکونه او حدیث کې راځي ته پشان د حضرت نوح ہے بخاری ابتدا کې ان اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین نوح ذکر کړي دا نه چې مکه انبیاء وو او هغه پرد د شرک نور راغلي هغه صرف په بیان د امر معروف نوح علیہ السلام نو به پیغمبر دی چې رد د شرک شروع کړي د شیخ الاسلام کتاب د الرد علی المنطقین داغه صفحه یوصل یو کې دانګه 591 کې مختلف صفحات کې ذکر کړی دي دانګه ابن کثیر هم ذکر کړی دي اخیری جلد کې چې دا سلور دا 15 کسان قران ذکر کوي وقالو لا تذرن الہتکم او دې خلقو حضرت نو په مقابله کې مپری دی خپل حاجت روا د اعلانانه مون پرون کړو ذمہ دار حاجت روا نو در توای چې دای سنشي کوله او دای تاسو سوالونه الله ته پیش کړي ولا تذرن ودن ولا سوان ولا يغوث ويعوق ونسرا او مپری دی ودلره و چاته وای هغه بت سجده نه کولا هغه بت کې روح راځي دانه چې هغه د خار نه جوړ کی شارستانی الملل والنحل کې ذکر کړی دي چې او عاقل په دنیا کې دا کار نه کوي چې د لاسونو شی جوړ کی او بیا ورته سجده کوي چې ته زما ذمہ دار دا خو به وقوف هم نه کوي چې بت سلاف نه جوړ کی بیا ته ته زما مددگار نه شکل به جوړ کا وی به چې دې شکل کې هغه روح راځي لکه اوس چې مشرکین وایي قبر کې غناس ته او موږ هغه ته سوال کوو هغه موږ لپاره د خدای نه منځوري کوي دیو جنا شکر جو کړو نو دا 15 د حضرت آدم علیہ السلام نسی یا زامن یو ود دیم سوا او دریم یعوق سلورم یغوث 15 نصر دا 15 نیکان بندیانو او دا 15 والا ذکر کړي بعض خلک کوئی ود لقب د حضرت شیش علیہ السلام او رسو بے خلقو خود جوړ کړو دا سو کتابونه دي چې سره ګوري د دې په حال یو د شیخ الاسلام کتاب الرد علی المنطقیین ادم اغاثۃ اللحفان لابن قیم دو جلد کې ده اوس عام پیدا کیږي پانی مارو یا یو ځای راو ما په اتباع کې مو کړو دا سو کتابونه دي اغاثۃ اللحفان ضروری دي معمولی دو جلد کتاب ده عام پیدا کیږي په خوانه پیدا کړي د عمل کې ماینو خیر اورې او هغه بهترین کتاب دی دانګ الملل والنحل شارستانی صلی قانون ضرب کتاب دام دی اغم دی پاره کې د شرک تقسیم کړي دي
نور لولو کتابونه دي خدا درې سلور کتابونه نهایت ضروری دي یو اغاثۃ اللفان دیم الملل والنحل شارستانی او دریم الرد علی المنطقین د شیخ الاسلام ابن تیمیہ زمون البصائر کې د ټولو نقل له په باب در شرک کې چې شرک څه ته وایي او د مشرکین حالات پاغه کې ما تفصیل لیکل لري چې دا شرک نو دا پینځه نو او ابن کثیر د محمد ابن قیس روایت کړي چې دا نیکان بندیانو او د دې تابعدار دی پسې شو نو اول صرف تعظیم کو ورسو دا غي سجده شروع شو بیا چې کله مصیبت کې بخلق راغې فکانو بهم یسقون نو خلق براتلا غي ته به فریاد کو چې موږ له سوالو کوي چې باران وشي موږ له سوالو کوي چې دا مصیبت لري شي دارنګه هشام ابن محمد صاحب کلبی وایي چې مبدأ شرک اصل کې بندګيري او نیکانو بنديانو دا غار کیو کو بیره بهر کړ دارنګه کلبی د عمرو ابن لوحی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه 309 د پاسا مکه تیر شوی عمرو ابن لوحی او د بیا د شام نه دا تصویرونه راوړیو اپارب کې فارغ کړیو او هر فرقه ته بل بل ور کړیو چې دا تاسو ذمہ دار دی تاسو وځو ته فریاد کوي بل ته بل ور کړو دارنګه د عربو په قبایلو کې دا تقسیم شو دانه کان بنځه نو اصل شرک د مشرکین او بل عباد الصالحین داو چې هغه باندې کان بندیانو ته فریاد کو او دا عقیده وا چې مونږ به دې ته فریاد کوو دای په خدای ته وایي ملګوي مونږ به دې ته وایو او دای په خدای ته فریاد کوي دا اصل شرک قرآنم دا غي بیان چې کوي معنا بدهم الا ليقربونا الى الله زلفا من دې ته فریاد او جزینه کوو مگر دې لپاره کوو چې زمون درجه خدای ته نږدې شي زلفا درجه دا معنی چې دې کولېږي معنا بدهم الا ليقربونا الى الله زلفا من فریاد نکوو دې ته مگر دې لپاره کو چې دې زمون سوال الله ته پیش کړي نږدې کې مون الله ته په درجه چې خدای ته وي چې دا زما خاص مرید دی خاص بنده رضا کار وکړه دانګي خاص اللفان یو باب فصل تر فصل عبادت الاصنام صفحه 202 کې دیم جلد کې دانګي ایمان راضی ذکر کړی کہ اول مبدأ شرک سوا تعظیم قبور الاولیاء الصالحین د نیکانو بندیانو قبرونو تا تعظیم کول خرور او داغه طواف کول ابه سجده کول دانګي امام ولی الله دهلوی لیکلی چې انواع د شرک دادی چې خلق دا عقیده ساتله لکه څنګه چې بادشاہ جامد بادشاہ د ولایت یو نائب لور کوي او غنائب په علاقه کې متصرف ګرځي چې تما والی کړي د دې علاقې او د دې علاقې فیصله ستا پلاس کیږي او ستا حکم بنافذ وي دانګي خدای نیکان بندیان په مختلف بلادو کې ذمہ دار کړي دي او غي ته د علاقې خیر او شر والا کړي قران دې رد کوي چې بادشاہ غوښتل کیږي نو که بادشاہ والی نیسی غذکا نیسی دا سٹو دا رسولی دریم دا بارشی گوری وہ دا سٹولا تبارا گوری کتاب پتا پروتے تبارا شرطی کے سن کے بادشاہ پہ یو علاقہ کے یو نائب مقرر کئی اوغل اختیار ور کئی دارنگے خدای نیکانو بندیانو لرا جامد ذمہ دارہ ور کرے را خلعت الوہیت یعنی هغه ته جماع غوستل چې ته ذمہ دار یې تاسو چې خلک فریاد کوي نو ته چې سوال کوي نو زه به منظوروم دا طریقه وا او په دې طریقې سره شرک ورشو قران رد کوي د دې دا رد چې قران کوي نو په مختلف طریقې کوي یو دا رد کوي چې هغه خپل عاجز
حضرت ایوب باندې مرض راغی چغې والے یونس ډوب شو ماده چغې والے نو کاغی د مخلوق کار کول نه ول به ځان خاص کړو دانګ یعقوب علیہ السلام زی مصر کېو اجړلې ورپسې سلوه کالای جړل کاغذ پته نه ولې به جړل عجز العباد الصالحین د قران طریقه یو داړه چې عجز العباد الصالحین ردن علی عباد الصالحین عجز ذکر کوي د نیکانو بندیانو او رد کوي پاغه خلقو چې هغه دا وایي چې نیکان بندیان کار کولی شي مختلف صورتونو کې بتا سو وګورئ چې د نیکانو بندیانو عجز ذکر کوي دا ذکر کوي چې هغه عالم الغیب ندي متصرف ندي لایق تبلنی ندي مصیبتونه په راغلي دي ادم بیا ذکر کوي د موسی علیہ السلام ذکر کوي جلیل القدر پیغمبر ولقد فتنا کفتونا من پتا باندې تکلیفونه راوستیو تکلیفونه تم ابتلا شوه په تکلیفونو باندې نو که چې دا غي پلاس کې تصرف یې نولې به مبتلا کېده دارنګه قرآن دلائل ذکر کوي چې زړه بادشاہ غوندې خونیم بادشاہ سره کیږي لا يعوده حفظهما او نستره کوي مالا ساتنه د مخلوقات د بر او د کتا بادشاہ سره کیږي دانګي بادشاہ امري نائب مقرر کوي او هو الحي الذي لا يموت زجندم په ما باندې فنا او زوال ناراضي دانګي بادشاہ پار سره پويږي چې هغه ستورګونه بهاري نو هغه ته پته ني یعلمو ما تسرون زپویم چې زړه کې پټوي او په خله کې سوای نو زما د بادشاہ قیاس ولیکي لیسا کمثلی شیون د خدای غوندې بل څوک نشته نو ته قیاس د عاجز کې پاغ غالب باندې بادشاہ ستړي کیږي غافل کیږي مړیږي ناپوي نو تاسو خدای هغه شانتي مقرر کړ تاسو خدای دا شانتي وګورئ او تاسو خدای له مثال وګورئ فلا تجعلوا لله ندا مگر دوی خدای له مثال وای بادشاہ نو خدای غوندې دی اخلاق د بادشاہ غوندې دی قران رد کړی دی چې ماول دا ګرځي تاسو نو یو رد دی دیم قسم مشرکین بالجن دا غیدا عقیده وا چې جنات پار سپويږي نو چې کله تکلیف مصیبت کې وراله نو پیرانو ته وي محمد ابن هشام ابن سائق کلبی ذکر کړي چې د نبی عليه الصلاه والسلام نه روان دي زپلار سره روانو او زمونږه شپراله په صحرا کې او شپنکی سره کله چې شپراله اشپا په خشوا نو شر مخراغه ایو ګډورې ونیسو یو چيله ګوسفندې ونیسو او هغه خپل ونیسو تختید دا شپن کې چې د چوي کړ یا کبیر الوادی یا رکا اے مشرا د دې علاقې خپل گاونډي بچا دا چې شپن کې والا نو د لری نه چغه شو یا سرحان ارسله سرحان د شرمق لقب دې زید شرمق پر را بچي چې کله لا چغه واله شو نو هغه شرمق هغه ګوسفن هغه بچي پرې هو فجاءت تازو لم تصبه خدمتون هغه پمنډه منډه راغې هغه بچي هغه ګډوره ولم تصبه خدمتون ازخم پینو مونږ دا پنځینه تاسو کې چې دا څه کار دی نو هغه مونږ ته وې چې زه د دې علاقې د مشر پیری نظر ورکوم نو کله چې شرم خراشي او زما چلې نسی نو دا ته فریاد وکم نو هغه دا غداینه شرم په چمبوي نو ګوسفند پیری ما دا واقعا نبی علیہ السلام ته بیان کړ نو حضرت یاو دا جناتو چې خلک شرک یې چولیو نیو پیره په شکل د شرم خبراغه ګډوې به ونیسه هغه به تختو نو بل شرم خبراغه نه आवाज کو بل کیری
چې چا باندې نظر کېده چې پرېګا په دې باندې عقیده شرک لکه شی و اوسم مشرکانو ته په خو کې بابا راشي د باباونه پریکړي شیطان په شکل د بابا راشي شنه کوبای غوستي امسا اور سړی او ورته جوړې دې پریکړي دا و دې شلو سار له پاسي مشرک ته ووختي چیرې بیگا بابا راغله حالانکه ته چې محتلم کېږي په جنابت کې راځي نه په سوکړه غلې نو شیطان تا د مون نه پاتې کوي محتلم کوي دي جنوب کوي دي او شرک درته نه جوړولې دا ټول کار د شیطانو مختلف بلاد کې شیطان دا کار کوي مشرکین هم دغه څه د بابا ونه پری کې رښتې شیطان راشي و یره بابا راغله سورۃ سجدہ کې دې رد کړي وقیدنا لهم قرانا مقرر کړی دي ما په دې باندې شیطانان ما مقرر کړی دي ما شیطان په خو دې شیطان دې سره لوبي کوي چې موحد سره هغه دلی شي راځي شیطان ا چې مشرکی مذبذبی دا شیطانان راځي نو دا ورته شیطان کارو سورۃ انعام کې برازي چې شیطانان به وي پیریان به وي موږ دنیا کې دیو بل نه فائدہ اغسته و زمون فائدہ دا و چې هغه به زمون عبادت کو ادا غي فائدہ دا موږ له کارو کو نو جو قسم دیم قسم د مشرکین بل جن دي پښتنو کې چې شې تی روشي وای زما د مور نو هغه شعرا کوي پیریان ماماګان زمون شعرا کوي قران دې رد کوي چې پیریان کله په علم کې پويږي دا شیطانانو دا کار کړی تنجا یو خار دے اندلس سر قریب د دریاب په غاړه دا غي تنجي یو عالم په 725 هجری کې یا 915 هجری 25 ذوالحج هغه دایر اداو کړ چې د ټول دنیا سیاحت کو دا غنوم نه شمس الدین ابن بطوطه سره مشهور دی هغه د تنجي نه روان شو او د ټول دنیا سیاحت څنګه کم سلوخ کاله کې هغه کړی په ټول دنیا ګرځیدلې وہ کالا وہ ہندوستان کی تلکڑی دی ہندوستان کے چیف جسٹس قاضی القضات پاتے شعر د محمد ابن تعلق په زمانہ کې دلته وادوم کړو بچیمو بیل دیل نه جدایرو باندې تللی چینتا داغه کتاب دے روحله ابن بطوطه دو جلد کې دی داغه کتاب ترجمه فارسی عربی اصل کتاب په عربی کې دی فارسی کې داغه ترجمه شته جرمنی کې مشته انګریزي عربی کې داغه ترجمه ده زکا غب بین الاقوامی مشهور د دنیا کتاب دی پاګه کې د هر کلی هغه حالات ذکر کړی دي لاول کې اورځ ناسوم لاوریانو پښتنو ته نسبت کوي جاهلان دي ما وخندل ما تاسو کوم کار کوئی پښتانه خو نه کوي کنه جسه کوم مې باکه بازی دا خو ته وای ما دا غنون دا ابن بطوطه لیکلی دي چې د لاور دوه خواص دي یو د خار نه چار چا پیرا باغ اذن بچبازی دا ما ابن بطوطه لیکلی دی خپل روحله کې 725 1403 دی تقریبا دا څه کم اوسه وکالو شو هغه مې کتاب کې لیکلی دا رنګ ملتان د کابل د قندهار د هر کلی حالات لیکلې چې دې کلی د خلکو دا خو دي او دا کله په دې طریقې دی زموږ د ملک مولا چاته وي چې پیسې کوي بس هغه ته جملې ذکرې دي د قالا پولو او هغه په یو دو کتاب کلام کوي دته وي علامه صاحب د نور دنیا نه خبر نه هغه ته قرآن سم مضامین یاد دي نه د دنیا تاریخ ورته یاد دي نه د دنیا نشیب زوال ورته یاد دي خدای دې مولانا صاحب علامه صاحب ما دا غلي کړی ابن بطوطه لیکلی دي چې کله زه جزائر انډیمان تا د بنگال نه لاندې جزیرو باندې ما سفر کو په کشتای کې نو زه یو جزیرې ته کوز شوم زماش پر اعلی ما دا جزیرې خلک ټول مسلمانانو لیدل نو ما تعجب وکړ چې چرته د سمندر مېز وړه جزیره ټول مسلمانان نو ما ته نه تاسو کې چې تاسو ټول مسلمانان شي دا قاضي صاحب نه تاسو کا جامع مسجد تلم او د قضا دلبارو قاضي سے پکناسو پیچی ورته کېدا زوم پېښم ما سره یار کله وکړ ما نه تاسو نه وکړ ما ورته چې تاسو کله مسلمانان شي ومن په دې نه صدای کې
قاضي سے به مونږ به می صدای کې ما چې څنګه مسلمانان شي وې زموږ جزیره ته یو عربي راغلو چې هغه کوسو ګیره نه و دا بنو محمد هغه د قران حافظ و تجارت باندې راغلو ځکه راغی جزیرونه دا دالچینی مثاله مرچ دا راغی جزیرونه راځي نو تجار مطلب کښته کې هغه ملک نه ویرا شهر راړو ابه په هندستان عرب کې به خرڅول د دنیا تجارت په هغه وخت کې په دوه طریقې سره وو ارستو چې کوم نقشه وکړي دنیا د تجارت دولارې دا دولارې د مصر نه راوالي شي یو بره تلوا نو پروسیا باندې چین ته تلوا داسې ایو کته عربو ترا کو د شیوا پاکستان هندستان داسې مطلب چین ته برسېدا دا دولارې چین کې به جمع کېږي او په دې کې به قافلې په دې لار کې به قافله روانه و یو قافله د عربو نه براتله تر پاکستان براله هغه ملک نه به شوا اوس پاکستان کې به خلک او دې نه به بیا اوس پښابتله ایو قافله و چې هغه د و کالو په سفر بتله دا هغه لار نه به شروع شو مصر نه چین ته برسېده او یو ملک نه شهر اصل په بل ملک خرڅول بل نه په بل خرڅول او چین نه بیا په هغه لار راتله و کال سفر کې بچاو کو نو وضعیت مالدار شو بیا وجت نو تجارت اور سره به قافلې وځي کېږي او دا طریقه تجارت وا ابن بطوطه ورته وی چې تاسو کله مسلمانان شي په دې می صدای کې یې څنګه یو عربي راغلو د زیارت په غرض دغه نو محمدو هغه کوساو او هغه یو بډای ملمشه یو شپه بډای جړل نو دی عربي ورته ولي جاړي وې زمونږ د جزیره دا قاعده ده چې میاش نیوي شي نو مونږه یو جینه پیغ لبا کرا هغه د زیوراتو نه ډککو او سمندر په غاړه کېنه سار کی شي نو هغه زره در شي ټوټه مړشي او هغه کالی ته نه تلی کوم دا کارونه کو نو په دې جزیره اور لګي نن زما د ډور وار دی زما یو ډور ده نو سبا ودا بوزي راجا اسپایان او دا به مړی بیا نو زکه جاړم دی عربي ورته وی داولي همون چې داونو کو نو په جزیره اور لګي وی او کار وکا ما ته جامې دې خپل ډور واچو چې اسپایان راشي ما زودان صادر کې پټکم اما په ډولای کې واچي وینه ته مسافرې وته ما پر د خیر احمد ته جامې واچولې زیورات او تواچول سپایان ما دیګر رااله ډولای کې دې بوته احمد ته